بسم الله الرحمن الرحيم. المنسوب بالتي لنفي الجنس لنفي صفة الجنس وحكمه، وإنما لم يقل اسم لا لأنه ليس كله ولا أكثره من المنسوبات فلا يصح جعله مطلقا. وکشی جی تروس پوری نه منسوبات بیان شویو، پنځه مفاعیلو دا کلاو کچی آواز صحیح راځي، پنځه مفاعیلو مستثناو حال تمیز اتشو او بدون اور منصوبات هم نو لسم ویلیو یار نیو لسم منصوب بیان دی. صاحب دا جامی یو مسئلہ ذکر کی چې صاحب دا کافی المنصوب بلا التي لنفي الجنس، المنصوب بلا یویلا دا سیونه ویلو چې اسم دلا وجه سره وی وجه دادا چې مطلق اسم دلا خو منصوب نه کنا، ځکه د اسم دلا درې صورتونه دي، کله منصوب وی یو، او کله مبنی فتحې سره دوا، او کله مرفوع وی درې. نو په دې دریو کې فقط یو صورت کې منصوب وي، نو موږ څنګه داسې وایو چې اسم دلا؟ نو نه خو کل په کله منصوب دی چې حقیقتا منصوب، او نه پکې اکثر منصوب دی چې مجازن ورته موږ اسم دلا وایو او مجازن اکثر باندې حکم د کل ولګو. نه دواړه کار نه کېدل، مجبوري وه، ځکه داسې ویل چې المنصوب بلا اسم لا یې ونه ویله. اسم لا به هله صحیح کېدلی چې ټول په ټوله منصوب وي، په دغه وخت کې به اسم لا ویل حقیقتا صحیح و، یا اسم لا به ویل هله صحیح و چې اکثر پکې منصوب و، نو مجازن به دا ویل صحیح و چې اسم لا. دواړه صحیح نه دي. نه اوس دلته پوهېږئ، وګورئ المنصوب بلا التي لنفي الجنس، منصوب پلا سره التي هغه لا يدوم لنفي الجنس چې نفي د جنس کې اعتراض، لا رجل في الدار کې خو نفي د جنس ونکړه کنه، نو جواب به مضاف کې محذوف دی. نفي د جنس نه، نفي د جنس د صفت کوي. لا رجل في الدار ظریف، ندلتا د ظریفن نفی دی کوي، ایلی نفی صفت الجنس، نفی د صفت د جنس کوي، و حکمه دا د بل اعتراض نه جواب دی. لا رجل فی الدار کی تاسو ګورئ، نه د جنس نفی کیږي او نه د صفت د جنس، کدل د صفت شته دی نه، نو جواب حکم تمام دی. نو کله به صفت د جنس نفی کیږي او کله به د جنس نه حکم نفی کیږي. لا رجل فی الدار کې د جنس نه حکم نفی شو، ای لنفی صفت الجنس و حکمه. اوس راشه هغه مسئلې له، وانما لم یقل صاحب د کافی ونه ویل اسم لا، داسې ونه ویلو، لانه لیس کله، ځکه نه دی ټول په ټوله، ولا اکثره او نه اکثر د اسم دلانه من المنصوبات، دا د منصوباتونه نه دي، نه ټول په ټوله اسم دلا او نه اکثر اسم دلا، دا د منصوباتونه نه دي. نو چې دغه شان نو فلا يصح جعله، نو صحیح نو ګرځول د اسم دلا مطلقا من المنصوبات، مطلقا د منصوباتو نه ګرځول صحیح نو. لا حقیقتا، حقیقتا صحیح، ځکه حقیقتا بالا صحیح کېدلی چې کل په کله منصوب وي، ولا مجازن هم نه دی صحیح، ځکه مجازن بالا صحیح کېدلی چې اکثر منصوب وي. بل المنصوب منه، بلکې منصوب بدی کې اقل مما کم هغه دی، عداهو چې کم د نورو نه سوا دی، یعنی منصوب د غیر نه کم دی، غیر ته ډېر دی، ځکه غیر دو دی، مبني په فتحې او مرفوع او منصوب یو دی. بل المنصوب منه، بلکې منصوب د اسم دلانه اقل مما د هغه نه عداو چې کوم د منصوب نه سوا دي. نو فلا بد من التعبیر عنه، نو ضروری او تعبیر کول د اسم دلانه بالمنصوب بها، هم دا تعبیر چې منصوب بها پلا سره دا تعبیر صحیح و ضروری و.
خجی نو بیا نورو کې خو ډایرک ویل کنه اسم دما ولا مشبهتين بليس خبر وما دا برته وي او دغه شان اسم خبر د افعال ناقصه ډایرک خبر ویلو دسی مستثنا ډایرک ویلی و الته ولې ډایرک ویل وی جی الته کل په کول دغه حکم او یا پکې اکثر دا حکم ولکه استثناء کې اکثر منصوبه و خلمو کنه اوري بخلاف ما عداه په خلاف د هغه چانه چې کوم سیوا د اسم دلالنه فی الجنس من المنصوبات نور منصوبات یدو فإن بعضها ذکر بعضی په هغه کې وإن لم يكن اگر کنو كله من المنصوبات بعضی پکې اگر کټول پټول د منصوباتونه نو لیکن اکثره لیکن اکثر پاغي کې د منصوباتونه هو کنه نو بزدام کافی و مجازن ورتویل منصوباتونه د سيو پتن لګي پويږي کنه یا هو ټول پټول د منصوباتونه آیا پکې اکثر د منصوباتونه نو مجازن نو تداسي ویل سيو چې منصوب دي په ډایرک د سی وایا چې پورا جنس بیات کو چې دا منصوب لیکن اکثر دا غیب منها د منصوباتونه نو فاعطى للاكثر نو ورکړې به اکثر له حکم د کل فعد الكل منها نو به کل اشمارل د منصوباتونه تجاوزا مجازا ځکه کل په کل خو د منصوباتونه نو اکثر بو اکثر له حکم د کل ورکول د مجازن وی تاسو پیږي کنه زه به نه قشان ګډ وړې مخه یو بیر روان شوم موبایل پاتیو به چپسی ور واپس شو به سړی ور بند کړو لیر اله په وچو نو به چې راځي سړی غوسې نو غشان ته به سټ نه تاسو پیږي کنه ولا یبدو من سبدلتا صاحب د جامع وی تر اس کی په صاحب د کافی باندې وی منصوب باللتی لنفی الجنس ویلو ته حاجت نو ډایرک به ویلی وی چې اسم ولا پس دا کافی وا نو اسم دلا کلا کلا لفظا منصوب لك مضاف شبه مضاف لا ولا مرجل او کلا کلا مبنی چی کنه مبنی نو هغه محلا منصوب هغه خبرم ختم شو او کوم صورت کې چې مرفوع ده نو خو د سره به د غلای لا پکې لای نه په جنس دنه خبره ختم شو نه رسیدلې بي ان دی عبارت راړو ته ضرورت نه ډایرک به سی ویلی وي اسم ولا پاتې شول د اعتراض چې اسم ولا خو کل په کله مد منصوباتونه نه ده کنه دغه جواب دا کافی کېدل او چې خو لفظا منصوب وي لکه د منصوب ولا صورت کې مضاف شبه مضاف او یا محلا منصوب وي هغه مبني بر فتحي ولا مثال کې او پاتې شو مرفوع نو هغه کې لا د سره نفي جنس دنه وګورئ ولا يبعد بعيدا وان يقال چويلي اسم لا هو المنصوب بها دا هغه دی چې منصوب بها فلا سرا یا بلفظا وی کل مضاف وشبهه او محلا یا بمحلا وی کما هو مبني منه لکه څنګه چې مبني وی بده کې په فتح سرا دا محلا وی کنه واما ما هو مرفوع ورچا غره چې کوم مرفوع دی فليس اسما اخو اسم نه دی له هذا لا بار لعدم عملها فيه ځکه دغه کې لا عمل بین کین وې د لا عامله کما چې لا نه په جنس ودا ولدا هغه د سره دنه هو المسند الیه خجی وسره شي مقصد تر ورسیدلو ازمن د لاین په جنس په بحث کې اول جز چې دی او اول بحث چې دی هغه د لاین په جنس د اسم تعریف دی ندی په تعریف کې اول جز د هغه اسم ته ویل کیږي چې دا به مسند الیه وي دویم جز او بعد دخول یا پس د دخول دلانه دریم جز په دې دریو اجزاء باندې مطلق اسم دلا جوړ شو تاسو پوهیږئ کنه تعریف وشو د مطلق اسم ملا هغه اسم ته ویل کیږي چې مسند الیه وي پس د دخول دلانه په دې پوه شولې دې معنی تعریف تام شو البته دلته ضرورت منصوب ته دی صرف اسم ته نه دی
دلته بیان صرف د اسم د لا نه دی بلکې اسم د لا هغه کوم چې منصوب دی لہذا درې قیده نورم لګي څو قیده لګي د منصوب کېدو لپاره به درې قیدې کني نفس اسم جوړېدو لپاره دغه درې قیده کافي وو چې منصوب کوي به درې قیده نور لګي کم دغه اسم د لا بلا ته نږدې وي او دغه اسم د لا با نکره وي دوا او دغه اسم د لا با مضاف یا شبه مضاف درې دا درې قیده ولګوا نو به اسم د لا هم یو منصوب به هم وي پوه نه شوي به وګورئ هو دغه اسم دی المسند الیه چې دا مسند الیه به وي بعد دخولها پس دخول درانه خرج به دا غزول اعتراض دی لکه په دې مثال کې وګورئ لا غلام رجل ابوه قائم کې کتا سو ګورئ ابوه مسند الیه دا او پس د لا غلام پس دخول دلانه هم دا حالان کې دا خو اسم دلانه دی نو جواب داري بعد دخولها نه مقصد دا دی چې بعد دخولها مسند الیه وګرځي دا خو د مخ کې نه و او یا بعد دخولها نه مقصد دا دی چې اثر پکې لاوي کېدل ته په ابوه قائم ابوه کې کړه نه دی ورسېدلې پی دا اعتراض جواب مخکې تیر شوی خرج به خارج شو بدی بعد دخولها قید سره مثل ابوه فی لا غلام رجل ابوه قائم کی لما عرفت تی وجب جندلی دا وهذا القدر وګره دا خبر وسکی د دې پوری دا کم درې اجزا چې بیان شو مطلق اسم لا د تعریف د پاره کافی دی کافی دی فی حد اسمها په تعریف د اسم کی مطلقا لیکن مصنف اراده خو صرف دا د اسم لا بیان نه دی بلکې د منصوب بیان مقصود دی منصوب کله جوړیږي چې درې قید نور ولګي لكن لما اراد لیکن هر کله چې اراده وکړه مصنف حد المنصوب د تعریف د منصوب منه په اسم د لا کې چې کوم منصوب دی داغي نزاد علی زید کړه په دغه تعریف باندې قول او دا قول یلیها چې دا مسند الیه بنزدی وی د سحال کې چې مسند الیه بنزدی وی ها چاته لا تا ای یلی المسند الیه مرجع د ضمیر د فاعل والو خودل چې یلی کې د فاعل ضمیر چاته راځي د مسند الیه ته او د ها ضمیر د منصوب والا یعنی کوم چې مفعول به واقع شوی دا ضمیر چاته راځي د لا تا المسند الیه چې نزدې به مسند الیه لفظ تلا لفظ دلاتا څه مطلب یقو بعدها چې ډایرک با د مسند الیه واقع وي بس دا لانا بلا فاصله منس کې به فاصله نوي یو قدم نکرتن د سیال کې چې نکره به هم وي دغه اسم دلابه مسند الیه به نکره وي مضافا او مشبها به د سیال کې چې مضاف یا مشبه د مضاف بوي یا به مضاف یا به شبه مضاف لکه شبه مضاف چاته وي هر هغه اسم ته چې دویم اسم ته داسې احتیاج وي چې د هغې نه غیر نه تام کېږي دې ته شبه مضاف وي لکه څنګه چې مضاف الیه ته داسې محتاج وي چې د هغې نه غیر مضاف نه تام کېږي نو بل هغه اسم چې دویم جز ته داسې مضاف وي داسې محتاج وي چې د هغې نه غیر تام کېږي نه هغې ته به ویلی کېږي شبه مضاف اگر چول پکې مضاف دویم پکې مضاف الیه نه وي او مشبهم به کې مرجع څوک دی بالمضاف یا به مشابه وي د مضاف سره پس کې یار فی تعلقه بشیء هغه دا چې د اسم تعلق به جوړ شوی بشیء دبل اسم سره هو من تمام معناه او د غبل بد د معنی د تمام والی نبی یعنی معنی به ولا تمامي هذه احوال مترادفه وليس تاسو پوه شولې لږ بر وګورئ یلیها نکرتن مضافا او مشبها به دیو اعراب څه دی چې دیو اعراب نسب دی د ټولو ولی منصوب دی ویجی دا ټول حالونه دي حال منصوب نو او به چې کله یو ذل حال نډیر حالونه یې ته به حال مترادفه ویلې کیږي
نو اوس دا درې وړه چې حالونه دي کنه نکرتن یلیها یو نکرتن دوا مضافن درې دا یو مشبه به مسمل کرے کا خدا دواړه بشری کوي دی دا درې وړه حال د چا نه دي نو یو درې احتمال پکې دي یو دا هو المسند الیه چې ده کنه الیه ضمیر د غزل حال دی یعنی ضمیر مجرور الیه کې ذل حال او دا درې وړه ترنه حال دی چې مسند الیه به د سحال کې چې نږدې وي ورته لاتا نکرم یو د سحال کې مضاف شوی مضافي دویم احتمال دا دی چې دا یلیها چې تاسو ته کوم ښکاری دا د الیه د ضمیر مجرور نزل حال دی ضمیر مجرور نه حال دی او به یلی کا یلی ها کې چې کوم فاعل دی چې مسند الیه تراجیو د څه وکنه اغذل حال دی او نکرتن مضافن دغین حال دی څو احتمال شو دریم دا یلی ها چې دا حال دی د دخول ها د دخول اضافت چې ها ته شوی د سی وای د دخول د ضمیر مجرور نه یعنی د اهانا اچانه اهانا پس د دخول دلانه د سحال کې چې دغه مسند الیه دی لا تنزدی وی او دا نکرتن مضافن دا بهر حال د یلی د فاعل د ضمیر نه حال دی پوه شولې څو احتمال شو درې وړه بشری کده مسند الیه د ضمیر مجرور نه حال او یا د نکرتن مضافن بهر حال د یلی د فاعل د ضمیر نه حال او یلی یا د مسند الیه د ضمیر مجرور نه یا د دخول دا غینه پتو ګورئ هذه احوال دا احوال مترادفه احوال مترادفه دي من الضمير المجرور نفي اليه يو او الاولى یا دا یلی چې د منه دا هم دغه ضمیر مجرور نه دی یو او من الضمير المجرور في دخولها یا دا چې د ضمیر مجرور نه دی کوم چې په دخولها کې دی او دا باقی دواړه وما بقي من الضمير المرفوع دا ضمیر مرفوع نه دی کوم چې په فی یلیها کې دی پوه نه شئ په وسیره د مثالونه بیانای مثل لا غلام رجلین تو ګره غلام اسم هم دی مسند الیهم دی بعد دخول لا او هغه سره سره یلیم دی لاتا نکرم دا او مضافم دا نکره چې نکره ته مضاف شي معرفه کیږي خو نه کنه مثال لما دا هغه اسم د پاره یلیها چې کوم لا تنزدی وی او نکره وی مضاف وی په بعض نسخو کې ورسره سره غلی لا غلام رجلین ظریفن ورسره راغلی دا مخکې تیر شوی او دا ولی راغلی دو فیدی دی چلکه خبر د دی ضرب غیر ضرب دواړه واقع کیږي ظریفن غیر ضرب دی او فيها ضرب او یا دې لپاره چې د دروغ احتمال ختم شي ځکه لا غلام رجلین دا نه صحیح کیږي چې غلام د اچھا جی فيها چې ور سره ولګو به لا غلام رجلین ظریف نه صحیح کیږي ځکه د څه نه د چې یو غلام هم دی ظریف نه فيها کې ټکیږي او یا لا غلام رجلین فيها هم نه صحیح کېدلو کله چې په دې کور کې غلامی د ظریف ولې شتره خو ظریف پکې نشته وګورئ وقد عرفت في المرفوعات دا مرفوعات کې مونږ ویلو تحقیق قوله فيها به ورې ولې دا فيها ولې دوباره راوړو یو کافیو کنه لا غلام رجلین ظریفن اوس به خبره کوي شي وک شي فيها دې دوباره راوړو مونږ مرفوعات کې ویلو چې خبرې کله غیر ضرب راځي ظریفن دغه شان ضرب هم راځي فيها دویم کفی هاي نه راوړې د دروغ احتمال لا غلام رجلین ظریفن یو غلام د سلیم ظریف نشته پویا فی حاجی کور کې یادو منو صحیح شو وګورئ بل مثال ولا 20 درهم لك دا شبه مضاف د پاره مثال له 20 بغیر د درهم نه صحیح کیږي نو مثال لما دا مثال له دا هغه اسم لا د پاره یلیها چې لا تنزدی وینه ګروي خو مشبهم بالمضاف سره مشابه وي خجی دی لکه سره څه کې لکه وای چې ظریفن ونه لګو کنه نو په دواړو کې لکه دی لا غلام رجلین لکه ولا 20 درهم لکه وقوله لك على النسخ المشهوره مشهور نسخو کې په دواړو کې من تتمه المثالين كليهما تتمه مثالين د دواړو فإن كان المسند بعد دخولها تسلك غوري
اوس کچری د اخیره قید فوت شي یلیم وی نکرم وی اسم دلا یلیم ویلاتا نزدی وی او نکرهم وی البته مضاف شبه مضاف نه مفرد وی مفرد دلته مفرد په مقابله د مضاف شبه مضاف کړي نو که مفرد لرجل که تسنیه و رجلین مسلمین دغه شان که جمع و مسلمین بهر حال هم دغه یو حسابيږي ښه دلته مفرد په مقابله د چا کې دي مضاف شبه مضاف کې خنو به څه عربي وي دغه وخت کې به د مبني په فتحې باندې انتهي آسان دی پوه نه شولې به یلیم وی نکرم وی خو مضاف شبه مضاف نه بلکې مفرد وی نو په دغه صورت کې مبني وی فتحې سره پوه شولې مبني به ولی متضمن دی مين لرا لا رجل فی الدار لا رجل مبني دی ولی مين بکې دی کنه لا اصل کې سوال په جواب کې دا واقع شوی سوال له هل من رجل فی الدار بار نه چاواز کو دا جواب تور کوي لا رجل من بکې پټ دی ځکه المذکور فی السؤال کلمات فی الجواب فقی مادم دا السؤال معاد فی الجواب 65 نمبر ماده دا تاسو ویږي کنه نو هل من رجل فی الدار جواب لا رجل لا من رجل نو من خو حرف دی مبني دی څوک چې مبني لره متضمن وي هم څه شي کنو فتحې باندې ولی مبني دی وی چې د حرکت اعرابي سره برابر شي لکه رأيت رجلا منصوب کنه هغه سره برابر شي دا خبره برستو کو فإن كان کچریو المسند الیه بعد دخولها پس دخول دلانا څو غیر واقع على الاحوال المذكوره واقع په احوال مذکوره کې بل کان مفردا یو قید پکې صرف فوت شو بلکې څو مفردو یعنی بانتفاء الشرط الاخيري اخیری شرط پکې فوت شو فقط وهو كونه مضافا ومشبها به اخیری شرط دا چې مضاف دی یا د شبه مضاف وي نو دا به داسې نه وي نو دا به د دې خلاصه به دا شي یلیها دلته به اسم دلالات نږدې وي نکرتن بم وي خو غیر مضاف ولا مشبه به اوس پوه شولې دا قیدم اولنی دوه قیدونه ولې ولګول به هر حال چې یلی به هم وي نکره به هم وي ځکه که یلی نه وي مولوي صاحب یا یلی وي نکره نه وي نو به مبني په فتح هم نه وي دا کوم اعراب صاحب د کافیه بیان کړي فهو مبني علی ما ينسب به دې اعراب د صحت د بار اولنی دوه قید لګي یلی بم وي نکره بم وي ليترتب الى برج مرتب شي عليه په دا شرط باندې دا قول فهو مبني بدی مفرد باندې دا قول چې فهو مبني عليه ضمیر مفرد تراجی کا علامه ما ينسب به مبني بوي په غیر باندې بکم باندې چې منسوب کیږي څوک په زبر باندې منسوب کیږي او څوک په حالت نسبی په یا ما قبل مفتوح سره وي تسنیه کې او د حالت نسبی په یا ما قبل مکسور سره وي لکه جمع کې او چا په کسره سره لکه مسلماتین کې فإنه لو كان مفردا ذکر کچری مفرد شي او معرفه وي نکره نه یعنی دویم شرط فوت شي او یا کومه ده توغي مفعولا لیکل او مفصولا یا مفردم وي نکرم وي خودم رده چې څه نه وي یلی نه وي او مفصولا نو به حکمه به حکم غیر ذلك دا یو نه دی مبني په فتح ولا نه دی وقوله على ما ينسب به مبني بوي علامه باغ اعراب باندې کمان شي د نسب مناويږي دای ولی ویل چټولو ته شامل شي راځه ورلا ای علامه باغ اعراب باندې کان ينسب به المفرد چې و منسوب کېدلو باغ سره مفرد قبل دخول الاعداد اعتراض نه جواب دیکھا یو بیروتا مبني وي فهو مبني اور پسې څه وي علامه ينسب نسب خود معرب اعراب دی یو بیروي مبني دی او به څه وي معرب دی پوه نه شولې په ځکه من ينسب معنا يعرب جواب داري ولي سب مبني بعد لا يده او ينسب قبل لا اوقات بدل شو کنه تناقض کله راځي چې یو وخت کې دواړه در تناقض هشتوا څنګه در تناقض
دا پورا کې خدای ورکا در تناقض هشت وحدت شرط ده او ته ګورې کوم ځای ته ورسېدلو وقوله على ما ينسب به اي على ما پاغ ربانی كان ينسب چوب منسوب کېدلو دغه اسم به منسوب کېدلو به پاغه باندې مفرد قبل دخول دلانه مخکې دخول دلان علیه پدبانی پدې مفرد بچلا نو داخله شوی او دا به منسوب کېدلو هغه یادو خنو وهو الفتح هغه فتحه ده في الموحد واحد کې فتحه ده لا رجل له لا رجل في الدار او کسره ده فی جمع المؤنث السالم کې بلا تنوین تنوین خو بنور کې کنه نو لك لا مسلمات في الدار او یا مفتوحه ده ما قبلها یا والياء د سوا یا ده المفتوح ما قبلها چې ما قبل لغینا مفتوح وي دا بچا کې في المثنى والمكسور او یا ده چې مکسور به ما قبل والمكسور ما قبلها يا كما قبل مكسور في جمع المذكر السالم لك لا مسلمين ولا مسلمين لك تاسو پوه شولې ابس شدي ويعني بالمفرد او قص صاحب د کافی په مفرد سره د چا کړي دي مقابل د مضاف شبه مضاف ویلی مو کنه ما ليس بمضاف ولا مضارع له نبه مضاف او نبه مشابه وی له د مضاف سره نو فيدخل فيه المثنى تسيم بقي جاء داخل الشوارع والمجموع وانما بنينا ببيو واسم بقي جلدي وكلا تاسو به پوه شو لیکه هو خراغلی وینه به کوم زیدار شي